وا ماما جی ټول ناول خو زما بیگ ضروري و شادي لورې مې بلا ډېر سامان واغېستو کینه لورې ډېره مې ستړې کړې دا بیگ د خورجې دومره درونو چې ساه دې کړم وا ماما جی ته کینه دمه وخوره اوبه در باندې وڅښم هغې نه پس پر باندې چای مې وڅښم شادي بچې راشه کښېنه اوس خو به خوشحاله یې که نه تا نه مې هم ډېرې جامې واخېستې ښه وای جامې خو دې ډېرې واغېستې ماما جی خو شوم ډېرې را باندې په ټول بازار کې دی چې ته جوس ونه څکلو یاره خو څه مې وې را سره هغوی خو مې تاسو له جامې واخېستې زما هغه یو څادر دونه خوښ شو خو ماما جی باندې نه غېشتو راله ورجې پیسې نه کړې پاتې ځان به ور رسو کلي ته و زما شوم پړک ماما جی زه خیر دی یم چې دویم واده دی که نه نو ټیک پر هر څه اخلې خو واده له نه درځم ښه دا ته څه وایې خورځې زما به واده یو ته به نه راځې یاره شوم ماما جی ام واده له دله ځکه نه درځم چې هغه چپړه ښځه دی نه ده بوډۍ هغه به وایي چې دا دویم واده به له ټیک هم دې خورځې وکړو ښه وایې خورځې رښتیا دې وویل خو د واده نه پس خو به راځې که نه وای ماما جی دا ته څه خبره کې یم ستا کور خو زما خپل کور دی او دا دویمه ښځه چې دله کوم که نه دا خو زما ملګرې ده که تا پسې نه درځم نو خپلې ملګرې پسې خو به درځم زما خو خورځی په ما دې حق دی راځې به ماما جی ته څه په ګډو وډو سر شوې زما خپل ماما جی بلکې د مور رور مې درځم به ته دا خبرې پرېږده ته ستړی که نه په بازار کې مې ډېر ګرځولې ته دا چلو که ته ډډه ولګوه او زه هم چې دله چای پخې کړم راځه شاجي لورې چای جانبازي د کوره پیر وړې چې ماما جي له چای پخې کړو راځه ماما سودا راواخله डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट लिगमा बस राजा kan group engineer se PC او زما خبره وره الته به ګورې خبرې نه کې انجینیر صاحب ډېر غوسناک سړی دی مې کومه دادا بیګي چلې وایم بس راځه چې خوراکونه کوه خوراکونه چې غټ شي او ښکلي شي او صحت دې جوړ شي او دا وایه دا ولې دا وخوره کوکو وخوره دغسې وایم کدو سلام علیکم انجینیر صاحب سلام علیکم انجینیر صاحب بخیر علی بخیر علی الله دې وبخښي پاندا کاکانا انجینیر صاحب څنګه بس ښه یو دا وایي چې ته مې په توبو توبې ښځې چې څنګه دي وایم خبره مې ته کوله انجینیر صاحب ګوټي ګل خو نشته که نه ما نشته تللی دی سکار پس ښه غلي کې نشته چوکو نشته ما وی انجینیر صاحب د پیسې مې پکار دي نو پیسې ته څه کوې زه پیسې نه کوم بېزبي له پې واده کوم واده نو هغه ډولۍ دې ورله کړې ده نو چې پیسې پیدا شي ډوډۍ به ولرو چې پیسې نه وي نو ډولۍ به څنګه راوړې همدغه ځم یم همدغه ځم یم نو ته پیسې راکړې ما سره کمې دي چاته پیسې پاته خو ګوټي ګل وي چې انجینیر صاحب سره دنیا له خدای پیسې دي او ته چې ما سره نشته ما نه خو ټولې پیسې منګکانو وخوړې او ما سره هېڅ هم پاتې نه شو یاره انجینیر صاحب منګکان دې دنه نه خوري دومره زومپاړه کې والا که لس روپۍ خیالات هم کېنو او که نه خوله بنده که کدو خوله بنده که وایم ښه دي چې ګوپي ګل نشته ګینې والله چې ګاڼۍ در باندې کړې وه نو اوس مونږ بیا کلې را شي انجینیر ګوپي ګله مازغه دې راله وخوړل مازغه دې راله وخوړل دا څه کې کار نه کومه انجینیر صاحب نو څه به کومه ګوپي ګله مونږ راغلي یو بخیر راغلي کدو دې ګوپي ګل دې راځي چې کدو دې
بس او کنه کړي مش وساو دوپی ته تلم چې کوم خیر علي دوپی ته کدو دې دوپی ټول دې څنګه کوي جوړې مهرباني دا د چا بچی دی په دې انجینر څه جانوري راوستي هلکه نه لاوستې دي چا د مزه دغه بچی دا د پیګه دا هم جوړولو کنه هم جوړولو کدو زم کدو بس کدو جواب کدو ګوپی ګولا چا شکینه ته دلته کینه اجت زموږ اجت زموږ ما تاسو ما ته وی چې کدو دې انجینر سبلا راشه نو د کدو د واده لپاره پیسې دي نو سوي ته لږ پیسې ته وغواړم د پاره کنه انجینر صاحب دا کدو واده دی کنه نو زه چې څه پیسې ولا ورکړه کنه ګولا ما نه خو ټولې پیسې منګکانو د تاسې د دې چې زما په کمره کې دا منګکانو خو بل جوړ کړي ښه درته معلومه ده اور ګوپی ګولا ها وای د انجینر صاحب راځي که کنه موږ بیا راشو سبا له بس ټیک ده زه راځي کومه او کدو ګل دا کدو ګل دی یو مې لټه ورلاندې بل دی پاسا او دادا چلته جو نو ځکه ته نورې پیسې پیدا کړو کنه د واده دپاره وایم داداو او زه واده باندې نه کوم ښه ما به بال مولخ ته لېږي بال مولخ ته راسه کنه کابل مولخه وماغه وخته کدو کنه همدغه کدو کدو دی دی وادو که بیا وباته دي کومه خاله ښه انجینر صاحب کلي مش دوپی ټولو دې خوا راجل شه ډېرې ځواني ما دوپی ټول دې وای دغه دا جانما بچی جانما او خبره داسې کار دی کنه چې دا ماشوم دی د چا نه وته یاره دا مې په کرۍ راواسته که نه په کاري خپل رشته نو بس تکبره به خدا غواړي کنه په کرۍ بیا نه راولو نو داسې کار چې څه پیسې مې څو چې د کدو وادو کیږي خو چې زه کمرې ته ورشم منګکانو ګډاګانې شروع کړي اورې چې دا پیسې جوړې ما دوی دپاره راوړي د منیجر صاحب د ګوډه ګټه ګرانه ده څه چپ کوتل ته دانا چوم کوتل کوم دي نو دانا کوم ای جانانیا هغه ما جانا نه دي هغه را دوست په لاره کې ودرېدو که نه چې چېرله ما دا څه ویل لالا 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 نو لیلا ولې ما څه وویل تا لالا ویلي و خیر دی مړې چې ترور مې درته نه دی ویلي چپ تا چې ماته ویلي که نه تا باندې زه ایسکریم خورم نو څه ګرانه خو نه ده ته په ما یو پیاله چای وڅښه خو د واوره پکې لږه کمه واچوه واورې ولې دا چې ځو ښه ډېره ښه شوه چې ملک خو ترقي وکړه که نه ګوپي او ګوپي دا چېرته که غټه غوښه انجینر صاحب چې مې راوړه باسه دا سره د مشرانو د افسرانو خبرو کولو تمیز نشته یاره چې ما وی چې انجینر صاحب غوسان له چین سي کنه زکه دوه پیاله مې وروړي اس انجینر صاحب ما یو خبره کولی چې وایه څه خبره دې کوله غوسه کېږي ونه چې رښتې خبره چې د رشکې خبره زه رشکه ما څه کوم اوه جی رشکه نه جی خو جی واده خبره مې کوله جی ښه ده واده خبره یاره څه د کار سړی ګوپي ګله انجینر صاحب ما دا واده خبره هغوی سره کړې ده ما ورته چې ته به ډېره خوشحالې انجینر صاحب ته خو ډېر دولت دی او ډېر پنشن هم ورته ملور شوی دی ما مې انجینر صاحب چای خو وڅښه که نه بس زه نه څښم چای زه موړ یم دا چای ته وڅښه وړګې جي وړګې لږه مې پخ کړې وه خو دوه پیالې دي بس خو ته یې وڅښه که نه زه خو داسې دې موړ کړم اورې خوشحاله یې که نه خوشحاله واده دې کېږي ځکه بس که خوله به دې وسوځي بس که جي جي ښه جي بس ته خوشحاله مې شي دا ګرمه ګرمه چای وڅښله خو بس ته ورځه هغوی سره د واده خبره پخه کړه چې به تا دې لاړم دنیا اوس ته کار وکړو اوس به دې واده وشي وایم بیا دې پاسل پانو کې لکه ته ګلونه ایښي دي هلکه شلتالو ګل دی خیر علي سید رحمان ماما کړی مشي څه کوې وړه ولیا داسې کار دی ویم زه چې د کدو له رشته ګورم رشکه مړه نه کنه واده ولې چې ته کوم چې ته ښه ده وله ګورم هغه رشته وله ګورې هماغه
نو یوازې روانې تا ته به څه ووایم بس کرېده دې خدای پاک وبخښي چې دنیا نه تللې ده زه هم یوازې پاتې شوی یم بس جاړه مه خیر وایم موږ نه خو هغه انجینر یم خو دوی خوب کې انجینر زما دپاره کته وکړې ته څه خبرې هلکه په دې غم ټاړ ولیدې وا بل څوک کېدی شي ښه ده داسې کار دي که نه چې زه ځم وله شرشنګول کاکا هغه خیرات په مخورم ورځه موږ دې خیراتونه لپاره روزګارې ورځه سلام علیکم دوه ګلونه نه لس ګلونه ایښي دي وټینډي زما ټینډي وای تا مامړیا وای څه خوړلیا په دې لارو کوڅو کې خو لا پسې چې دې ما وکړه مړه ټینټي بیګا مې خوب کې لیدلې جاله ما دل به دې ښکالې خو دا لا ته ووایه چې خوب کې څنګه کتلو ما خوب کې مې داسې لیدلې وې ټینټي بابا مې د پټي نه راوړې او داسې پرېکولې او مور مې پخه کړه داسې مې ورته جړل ټینټي سر خوړلیا په رښتیا ټینډه نه یم زما نوم خو ګلپاڼه دی او مولا ته د مینې نه ټینډه وایي زه یمه ګلپاڼه د رنګونو جوړه شوې یم عزت خوړلیا لاړه ولې ما څوک وګډېدو وایي ما څوک دې خولې ته یې ګډېږي خپله ما ته یې وګډېدې راځه راځه اوس لاړه ده څوک مو نه وي سلام علیکم وعلیکم سلام انجینیر ماما څنګه لو خان څنګه جوړې وای با ښه چرته یې با بابې څنګه چلې چې تا واده ماده نه نسي چې زه سره لاړ شم خو شلتالو واده له خو نه ځم او کچرو ته ځم که را سره ځې نو کچرو سره زما څه کار دی انجینیر صاحب زه خو ځم چې کوم ځای کې په مړه کې د روټۍ وي چې وخورم په مخه مې زه ورځه پې په مخه مې ښه په مخه دې ښه ماما په ټوله خبره باندې خو مې پوه کړې که نه واو پوه شوم چې د ګوبي ګل نه مې د لپاسور ګوته ونه لګوله او دا شپږ جیره به ځمکه مې ځان پسې انتقال نه کړه خو بیا ونه شوه ګوره زما ایسه به پکې وي وا همځکه درته ویم که نه زما او ستا به یو ځای وي ویم برېتا ته په خدای باور وکړه چې دا چیش مې ورته واغشتو که نه او دا ته څه کې اوس به دیوال کې منډلي وو مړه ته په خدای باور وکړه که نه دا څه کې دوزماره څه کې وال کې بس ګورې نه خیر دی خیر الله به خیر کړي الله به خیر کړي نو خبره مې کوله چې بیا ور روان شوم او چې مې وکړه برېتا ته په خدای باور وکړه چې دوه زمریان راغلي او چې ورته غاړه وتم اوس نه خبرې کمې ظالمه اول زیات شاته دیوال کې دې ومنډلو مړه ته په خدای باور وکړه چې داسې والټه کوله موږ داسې والټه کوله موږ چې ازمریانو وی چې دا کم ډوزمار دی یاره معمولي خان ډوزماران خو مې ډېر لیدلي خو داسې ډوزمار خو مې پړومبي ځل لیدو ودرېده دونه ډوزي او یاره معمولي خان زه یم تاسو ناست اوسئ او زه به دې مانځله لږ ورشم دوزماره ستا د لاسه رانه برېتو خانم وتښتېدو وایم پوهېده چې لاړو مړی در باندې چې ونه څکولي که نه خو زه در باندې یخې شوملې څکومه د چاټۍ نه اورې جي منډې نه ښه خبره وکړه ینده چې ویش کړو راځه الله دې پکې برکت واچي راځه وایم خلکې پلتو باندې وخي ساره نه دې کنو راچه ماما او راچه ماما زوی دې راچه ماما زوی دې ولې راچه ماما زوی دې ولې نه دا ولې ګډېږي راته څه کړېږي زما خو د زوی واده دی کدو واده دی
نه نو څه شرم ته نه چې ته کدو له واده کې وایم کدو غوندې خشتالک په دې کلي کې شته دا معنا کدو غوندې دا کدو چاته دې کدو دی ستا دوی ته مې وولې وایم خلي ورته وي نه جبړه بیا به شي دا بیا وشي چېرته روان یو یاره د کار مې دی یاد کوټې ته ځم ښه بس زما رسید رحمان ماما د نوسو سنت دی ها نو دا خوا لاړ شه او زه دې خوا لاړ ما سره ځي نه 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 مهرباني ځه په مخه مې ښه ځه په مخه مې ښه په مخه ای لیونیا موږ دې دا سره ګډ کړو انجینر صاحب زما په خبره پوه شوې کومه خبره ما ته مازغه کاڼې کوته کومه خبره زما مطلب دی چې دویم واده وکړه واده ورځ خو به مې ښه شي که نه ما درې کړي درې ښه زه ورځمه که ځان له د واده غم وکړم ځه ورځه انجینر صاحب په غم مې واړولې یو خو مې هغه رور خدای والی چې سرونه یې رالې سپین کړل نو هله یې واده کړو او یو خو مې هغه خاوند خدای والی چې لیست مې ولا سار په لاس کې ورکړی دی او سار بازار ته تللی دی دا ماښام چې تر اوسه پورې یې پته نه لګي خو دې دې خدای راولي بیا به خبرې کوو دا خو بیا د مرچکو په سټه باندې نشته مخ رانه ماړه ستا کار پسې تللی وم ټیلر سره ستا جوړې پرتې وې دا مې ترې راوړېدله او که نه جامې ته نه دا سرې وګوره مړېدله ډوډۍ خو به دې خوړې کړي بازار کې زه موړ یم ته څنګه یې ډېره خوشحاله شوم په دې جامو باندې یا ښځې را په رڼا ورځ دې ورونو ته دا تالې ولې چولې دي ما وی غله زیات شوي دي هسې نه څوک په رڼا ورځ رانه غلا هم نه کي ګوره که بله ښځه مې اوس کړې وه نو اچې خو بیا راله اوس راوړې وه که نه ټوله ورځ دې بس په خوراک کې نظر ای دا دې لاړه مال رولاو او تازه ګلونه درې څلور مال ودرېږه ګوپي ګله تاسو نه کې ګورئ تا سره به اوس زه ډېره کې ګورم ونپوځې مخکې شه په کومې لاس وه مخکې شه خبره واوره تاسو نه کې ګورئ تا خو لا واده هم نه دی کړی وای یې بدماش ماما ما پرېږده واړه واړه بچي مې دي غلی کښېنه ستا بچي ده که مه تا خو لا واده هم نه دی کړی د چرګو بچي دي چې چې د دې ټولې ځمکې ګوته دې راته نه لګولي که نه نو پرېږدم دې چېرته مړکوم دې مړکوم داسې کار دی چې یو جنس ځمکه به پسې ولیکمه د یو جرب غاړه خو دې راته کېښه خو چې دا ټوله ځمکه دې راته نه لیکلي که نه پرېږدم دې چېرته زه ځم سټام راوړم چې دا ټولې ځمکې ګوته ده نه ولګوم ته سټام راوړه او زه به ورته ګوته را پرانیزم دا ګوپي ګلو او که پیریو ګوپي ګلې دا خو ماته پیری ښکاري په مینه کې مې هر څه لیدلي وو خو د چوکۍ غوځار مې پکې نه و لیدلی خو ځکه د مړي ټینټې
تا د لاسه دا ګوزاري ده دا ګلونه لګي ګلونه ای زما د سترګو توره ای زما د زړه ټکوله ای زما د زړه چمنه نو بیا څه دې پوهنه زمانې دا خبرې پرېږده راځه چې نن د باندې دود پتي شوملې وڅښم هغه مې د نیا د لاسه ځو راځه چې ځه چې انجینر صاحب خوشه بله ورځ مې یو پیټۍ راوړه د انګورو چې لاس خو مې وردن نه کړو که نه یو پلاو وه پکې چې لاس خو مې داسې وردن نه کړو داسې مې نچوړي کړه مړه به د اوبو یو سیلاب و چا ته چا وویل دا پرېږده پرون مې غوسله نه دی غوسله داسې زور ورکړه د لیمبو اوبه دې نه ووتې دروغجنه ای لاله میا ته د په خولې باور مه کوه دی دروغجن دی او په غوښ کې د لیمبو اوبه ایښه ما دې ویستي و ټینډیر ځای کې خو رانایا ماله که نه ګنې قسم دې کټوۍ کې دې پخو شمشتو یا شمشتو او غوښه دې م د خوراک نه ده که نه یعنې سیخ کې به مې اچولو ځان نه به مې ولته کړې وه او غوښه دې م ولدالله لړميه ته د دیوال په دې چودونو کې ګرځه را ګرځه په دیوال خېجه او کوزېږه ما او ټینډه لږه باغ کې د مینې محبت یو څو سندرې وایو راځه ټینډي راځه ټینډي شمشتو وایي تا نظر واقعي چې شمشتو د نیمې لارې آی
امتیاز طوطي له مې 2000 ورکړي دي او ګل له مې 3000 ورکړي دي شرګل چې کوم دي 3000. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر ثانیه په خیر. څنګه خیر خیر دی. څنګه ته دا هغه څنګه چلو ستا کار خو مې کړی و ګوپي ګل مې راوستی و دې ونې پورې مې تړلی خو په حساب یې پوه نه شوم چې ګوپي ګل او قهوې یو پرېتا په اخوا دې خوا یې نه پوهېږم ما له به خپل 3 جربه پټې راکړې تا د ګوپي ګل نه ګوته لګولې ده یعنې ته ما ښه پېژنې. وره دی ما سره بدماشي کوي. زه تا پېژنم خو ته ما پېژنې که نه. پرېتا په اخوا دې خوا زه نه پوهېږم زه درنه لاړم. کینه ته ما نه پېژنې څه ما خو هسې ګپ لګولې پرېتا ما خو تاسو راسې ګپ لګولو. مونږ خو چېرته په پیشو هم ډز نه دی کړی او نه تماچه شته. هسې مې خلک د دې برېتونه یېرېږي. هلو وکیل صاحب څنګه یې جوړه ښې هغه پیسې یاته نو پیسې خو ما تا له بله ورځ 10,000 در واستولې که نه تا له لا منشي نه دي درکړي ته د منشي نه تپوس وکړه منشي به یې درکړي ښه او ښه ستا د ورور واده دی بله ورځ نو زه دې هم درشم او زمونږ ټول چې کومه کسان دي ملګري دي یا دې هم درشي دا کله بله ورځ که نه ښه 14 تاریخ ته دا ټیک ده انشاءالله بیا به هلته ملاقات کوو ټولې خبرې به کوو خدای په امان ګوپي ګله جی انجینر صاحب درته وکړې سړی کښېنه خبره درته کومه وایه جی وایه شلتالو ته واخته شلتالو وایه ما ګورې دا څه کده دا څه انجینر صاحب دې غواړي خودی زبر کېنه کېنه تو کدورې بد کدورې کېنه تو ګوپي ګله ما چې له به دا ګپ نه لګېږي ګولې بس ټیک ده وایه ما چا راته وي چې راشه انجینر صاحب راغوښتې که نه ستړی مه شي د چیلو ګډانو سره دغه ګډېدا کوله که څه دې کول نه چې نه چرګو ته مې بوټاوه کوله بس څه به ته ووایم نو ما وې زما د وکیل د ورور واده دی بله ورځ او واده ته به ځو او خپل هغه خربوزې ترور ته دې ووایه چې یو 40 دیګه تیار کړي د ځان سره به یې وړو نو انجینر صاحب واده پردي نو ته پکې 40 دیګه پخې نو زه درته عمر دې ډېر شه نو زه درته ګله خالي دیګونه درته یادوم که نه دا خالي دیګونه څه لپاره دا به هلته ځو واده ده ګوپي ګله او د هغه ځای نه به چرګان او غوښې ور سره وړو که نه نو بس کار وشو که نه کدو دلته نه ټول ورسره وړو نو به د کدو واده به پکې وکړو خبره واوره که وایه هغه خربوزې ترور ته دې ووایه چې هغه تیار کړي او بل هغه بڼیچک ماما ته دې ووایه چې د دوکان نه مطلب د یو د اتونې مټۍ او څه د چرګانو هغه وچې خپې هغه راوالي چې هغه د وکیل د رور له په تحفه کې یوسو نه نو انجینر صاحب د تانو مټۍ به پسې کې وړو څه کې ګاډې کوم دا به بس یوه ډرسن به سپېشل کې که دا تانو مټۍ فضول خرچه دی نه چې فضول او د خرچه چرګانو وچې خپې نو دا په ډېرانو باندې ټوله نو دا به ډېرانونو پسې ګرځی که نه استغفر الله بس ټیک ده داسې کار دی که نه چې دا د دیګونو د تشو دیګونو کار خو به زه وکړم ولې چې زما د کدونه زوی کار چې توله کېږي او زه مټۍ وړم او د چرګانو خپې پیدا کړم بس ټیک ده خو په دې کې خو به ورغه کښېنه خبرې پاتې دي نغدې درکوي کېنه وایه نور په دې کې خو به نیم دیګونه چې کوم دی هغه خربوزې ترور له ورکې چې د هغه د نوسي سنت دی او څه به پکې مطلب یعنې تاسو ځان ته کې او بس کار به توله کې بس دا توله دي جي انجینر صاحب ته دې پیتاوي ته خوب وکړه او وې ګوپي ګله زه چې ځو او کدو کدو راځه غلطي کما راځه چې ورځو راځه یا سړیا ویم دا راته ووایه ته چې په دې لارو کوڅو کې ګرځې او خلکو ته وایې چې زما یوه ښځه ده 2 دي 3 دي 4 دي نو ما ته یې مو ښایه که نه چې زه یې ووینم چې څوک دي و د خدای مسلمان دا خلکو تاسې ویمه زما بله ښځه کم ده زه تا نه تنګ یم نو څه دې ووایې زما نه تا نه تنګ یم نو زما نه تنګ یې که نه
ویم څه چل شو که لالا راله حصار په جایداد کې رانه کړه ډوډۍ وکړه ښه ډېره ده ویم دا دې وکړه زه پوه شوې که نه ته زما نه تنګ راغلې که نه خدایا ویم دا دې وکړه لاړم ویم په سترګو به مې ونه وینې ړوند به شي راشه په سترګو ښه خدای کور ته به رانه شم ځه په مخه دې ښه خبره خو ورکنه ډوډماره زما د بدماشۍ نه دی بس دې غونډه علاقه باندې یو لوی نوم دی او زه چې کله سړی وتړم نو بیا مې تړلې وي ورته پرېږده پرېته که تا ته خو ما هغه په ډول کیسه بیا ونه کړه که نه یاره چې زه په هغه زمري باندې خوب غوږونو نه ویني و که نه نو زه مخکې وه زمری راپسې زمری مخکې وه زه ورپسې روان وم یو صحرا راغله چې د غر نه یې جمپ کړو نو زه خو په ځای پاتې شوم زمری لاړو سیند ته پرېوتو که په ما یقین نه که ورکړه دې خالد لکه سم دا دې څه وایي خالد یاره خلک دونه ډوزي چې چېرته څوک خو پوهېږي نو کله توبې ولې وکاږې د هغه ورځ چې موږ ځنګل ته لاړو او دا تینه مې ډایرکټ زمري ته ورټوپ کړه او ومې دنګل او زمري یې خوشي و او اوس توبې وکاږې ته وخوره قسم چې ما داسې کړي و که مې نه و کړې توبې وکاږي یا الله توبه خدایه توبه روزماره روزماره خو تا خو ویل چې زه په ازمري سورېږم وای هغه ازمري زه په دنیا کې د دوه شیانو نه ډېر یېرېږم یو د سپینه او بل د پولیس والا نه وای روزماره د پولیس والا نوم به راته نه هلې زما هم زړه دغه دی دربېږي وای دا خبرې پرېږدې ښه ده چې شاید لیدلي نو یعنې خلک به وایي چې د سپو نه ویارېده دی چې ځو کدو خدای خو دې ځواني مړ کړو دا د واده سیرې خو باسه د غاړې نه که نه وایم دادا په دې توپۍ کې سم مولا چرګک ښکاري وایي ته چیرې بچي الله وایم داسې کار دی که نه چې دا د واده سیرې وباسه ستا په قسمت کې نه دي بس ښځه شته شابه وایم دادا ته یو ځل ما بال ملخ ته ولېږه که نه او که نه لېږم دې لېږم بچي او دا غټ خلي خل په خل څه کې چې بال ملخ ته پلال چا خدای تباه کوم زه به د سیکل لا ولم سیکل په هغې باندې لېږم او وایم دادا او داسې خبره ده که نه بلکل چې تا ته خو پته ده که نه او زما ګولې د واده نه توبه ده دادا د واده نه مې توبه ده مولا تباه کوې وای دادا وای خر کښې مونږ وایي چې دا د کول د خدمت دپاره څوک پیدا کړو دې وایي د واده نه مې توبه ده خدای خو دې کلیله وبخي ښه ښځه وه وه ګوپې ګوله که ستا مور کلیله ژوندی وه که نه دا مزې به تا لیدلې وې ودرېږه دا یادوه ماماجي په دې کلي خو راته چکر راته که نه شمګله او نو ماماجي شمګل دا څه نامه ده زما نوم دی سني ماته خلک په نومونو باندې دنیا نه بدلېږي یار ګوره زما یا شرطالو دی او د هغوی زوی چې کوم دی نو کدوګل دی د هغه باندې کدوګل نوم ایښی دی څه پېښ وې او زما نوم چې کوم دی ګوپي دی او نو ماماجي دنیا د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېده او تاسو د سبزۍ نومونه په ځان باندې ایښي شفتالو ګل کدو ګل شړشم ګل او ګوپي په دنیا کې که زما د کومې سبزۍ نه نفرت دی که نه نو هغه د ګوپي نه دی ګوره بچې ګوپي ډېره ښه شی ده څه پېښ وې
او ګوره دا نومونه چې کوم دي ګمان مشرانو کړي دا چې زه کړي چکر د باندې راځه دا چې راځه مالخ سر خوړلې شې چې د څه وخت نه مې سودا پسې لیکلې دي تر دې ساعته پورې رانغی تا سودا راوړله که نه سودا پسې زه سودا پسې تلم زه خو خپل واده پسې تلم ړوند به دې کم په واده پسې دا دومره وخت سره ما تېر که اوس به بل رانه کې مړ به دې کم مړ به مه کې خو واده به کومه او ضرور به یې کوم ویم د خولې نه رې غاښونه ووتل خو له واده نه منې نه شوې ګور ته به ریکوس کړم ګور ته واده به رانه ونه کړي خونه باسه انجینیر صاحبو سوداګانې وکړي او سامان ورته پرېږدي یاره خو تتوه السلام علیکم بیبي جي وعلیکم سلام ګوپي ګله سودا دې راوړله روی مېړه ما باندې غوسې مه کوه ته باندې غوسې کوه سودې به برېښې وه خدای دې هغسې وکړو چې اواز یې راته وکړو چې دا سودا یو څه انجینر صاحب ده نه ده خو بغیر د واده نه بل څه کې نظر دې سوداګانې په دې پرېږدي ګوپي ګله جي غوټه کې دا اوجرې ته راځه دا دې لاړم ګوپي ګله جي دا کټوې به پلار پخوي خو زه به پخوم که نه زما د شپه پخه که یا الله کوپی به پیدا کړې خو غریب به دې پیدا کړې دا دې لاړم او دا دې شابه دکې استغفار دي بغیر ښځې به څوک ګوري کور خو په ښځه باندې ډک کړی داسې کار کومه چې زما خپله شیربانه په غلا کومه کور ته واپس راغلم چې کور مې واپس کور شي انجینر صاحب زه ستا په ټوله خبره پوه شوم زه به تا له د واده کارډونه داسې چاپ کړم چې انشاءالله ډېر به خوشحال وي کارډونه خو به ښه خپل چاپ کړې ځکه چې کوم واده مې دی راځه څنګه انجینر صاحب السلام علیکم دا زما خورې دي جي باب من راغلی دی کېنه تاسو کېنه انجینر صاحب دا زما خورې ششرنګل دی Oh no, Mama ji, no Sharshamkul. My name is Sunny. My name is Sunny. کېنه بچې کېنه Your name is Sunny, huh? Yes. Okay. Yes. واو مغه دی جي زما خیال له جوړېده ټول عمر په بار ملک تیر کړی Okay, I know you. You come from England. Yes, you are an engineer. انجینر دی جي انجینر مطلب دا دی چې ته مطلب د انګلینډ نه راغلی ته انجینر یې که نه نه جی انجینر صاحب تاسو ته له بار لاړئ د انګلینډ نه لږ عادي خوښېږي د کم از کم د اټلي سره د اټلي نه سره تاسو راغلی یې بېرته نه رالې جي لږ دې ورې ولسېټ شي بیا به د استرالیا په ښه وشا کې به یې او نو جی نو دا جی قاضي کلی دی قاضي کلی په انګلینډ کې او جی ها قاضي کلی په انګلینډ کې هلته خو کیسهخانې هم شته کابل هم شته جي هر څه پکې شته انګلینډ خو انجینر صاحب ته پته نه ډېر غټ ښار دی دغسې وایه ګوپي ګله ورشه دا د خولۍ د راتلو په خوشحالۍ کې څه ښه شی ورله راوړه نه جي انجینر صاحب دې له څه ضرورت دی نه څه داسې وکړه د ده د خوشحالۍ لپاره څه ښه شی پوښ کړه ډېر هېڅ ضرورت نشته جي تکلف مه کوئ جي ښه چې ستا نه ده خوښه نو بس بیا دې نه پخو چې ته موړ یې او بس ستا نه ده خوښه نه انجینر صاحب چې تاسو خفه کېږئ که نه نو څه نه څه خو وکړئ خیر دی اخر ډېر وخت پس راغلی یم که نه او که نه مېلمه یم ورشه ګوپي ګله دا خولۍ له څه داسې کاوه ورله جوړه کړه خو ښه ترخه ورله جوړه کړه ښه
چې چینی پکې وانه چې ولې جی انجینر صاحب چینی اسیم ګرانه ده کنه اورې نو ځکه ما دا بابا خو د شور پړک سره ګوره پورې سرکاري نوکر دی تنخوا دي ډېر ښه سړی دی څه پېښ شوې ها هسې وې سړي ته به ورسره خوشحاله داسې کار وکړه کاغذ راوړه او ما ته د جیداد ګوته ولګوه ما ورته وویل لالا کور مې آباد دی او خدای دې لري د لالا کور ولې ستړی مه شي ورشه بینوشه ورسره د لالا کور چېرته آباد دی اوسه پورې خو ځان له وعدو نکړو او د لالا کور آباد دی راځه راځه خورې راځه کښېنې دواړه کښېنې ته هم کښېنه خورې خیر خو دی ډېره په غوسه رالې ولې خاوند سره یې جګړه کړې ده زه وروريت را جګړې خبره کې ټول کور مې ورته پرېښود پخه رالرالم پخه غټ کار دی وکړو چې راغی ویلې سر قربان ستا د داسې مې یادېدې ما ویل چې لاړه شم نو هغه خو به ووینم که نه دا راته ووایه خور چې رشاته به پخه رالې ولې تا ته دروغ ښکاري دا ښکاري مې نه هغه پخه رالم دا زما د رور کور دی د باران نه پټېدې ناوې لازم شپه شوه لالا کور کې خو څه نشته که نه ووایه شاپاکونه مې ترسپون غوندې سره وړه چې ویې خو ضروري ډېره موده وشوه د هغه شومپړه خوړل کړه مې اړو چرګ نه دی خوړلی ښکلې هغه تللی دی چې چرګ راله راوړه هغه څه باربیکیو وته وایي که څه وته وایي هغه راله راوړه هغه خورې ها ځه لاړ شه مونږ چې د چنچله نه خوړلې او غور وي ما له چرګ راوړه شیبه عبدالرحمن ماما ته چې دې خلکو ته وایې چې ما 3 او 4 ودونه کړي دي نو دې کې پیدا شته اکو پیدا پکې چې زه یو شپږ وکړمه چپ خوله به دې کږه شي په اسلام کې 4 ودونه جیز دا نور ناجیز دي او چا ته مې چې ما 4 او 5 ودونه کړي دا خلکو ته وایم دوکه کومې ما یو واده کړی هم کور کې نه کښېنم نو ګوپي ګل بابا خبره اوس مو ویلې چې هغه 3 ودونه کړي څلورم ته چپ په خوله لاس کېده په خوله لاس کېده بل چا ته ونه د واده نقصانونه ته ښیم غوړي به راوړې اوړه به راوړې پیاز ټماټر سبزي به راوړې د واده ټول غمونه دي دا ټول غمونه به ځان له په سر ږدي او ستا خو د اوس نه یو برېت ښکته ویوچپ ته به څه واده وایم ښه ده صدرحمان ماما چې زه د پې کړمه که داسې علي د واده نو د واده نه مې توبه او د نن نه پس زه دا بل برې ته مجشت ګرځم ولې چې ما واده نه دی کړی زما امانو د خدای په امان زه الله دې مړ شه صدرحمانه په ژوند کې چېرته نن په ړومبي ځل ښه کار نه تړون دي که نظر دې نه لګېږي سم داسې لکه کدو وای ما کجو کویم که نه کوتا د جما دا نوم چا وښودلو ته کدو ګلې د شفتالو ماما شوې او که نه تاسو ونه پېژندم نه بالکل مې ونه پېژندي زه په خپلو بشکټو کې مشغول یم څوک هم نه پېژنم نو تاسو ونه پېژندم زه د ګوپي ګل خورې یم سني شني دا شني د کوم ژناول نوم دی خلک یې خولي او کسکي وایم دروغ مه وایه د ګوپي ګل ماما خولې خو سلسم ګلو او که نه چې ماشله به په ورکوټیوالې لوبې کولې والله چې ونه پېژندم کدوګیا خو نامه دې صرف غلطه کړې وای پېژنم به دې نه سلسم ګله او که نه په ولکوټیوالي کې به دې لاله ټول بسکټ خوړل ستا نامه سلسم ګل ده او نه غلطېږم او پېژنم دې ګلې چې ودې پېژندم که نه نو اوس صرف ما ته سني وایه سني ششمګل کټ دا وشو ګلې وایي ما ته شني وایه نو دا شني په کومه خوشحالۍ کې وکه مکله ما ټول عمر په یورپ کې تېر کړی دی او ما سره ډېر مال دولت دی تا ته پته نشته چې د انسان حیثیت د مال دولت سره بدلیږي وګوره زما بیا هم سړي سترګې دي
چې ته ما وپېژندې او تا ته زه خپل دوست یم په پرېږده مړه دا خبرې راځه چې د ولایت کیسې درته وکړم راځه راځه شني خورې زه چې کور ته دې بوځم ویم دا کور به زه اوس چرم کور ډکم خولې مې وخوځېده یاره دا راغی لالا مې راغی لالا په خیر ده ویشي ګوډۍ څنګه کور ته لاړم غوښه مې راوړه د ګډه د چیري غوښه مې راوړه یو ملګری و ویلې ورسره خو کې څلور چرګان سره کړه یې راوړه نور چرګان کور ته لاړم فرش کې مې کېږدل نو خوند یې رانه کړ ما دا خو یوازې خوند نه کوي ما ځم چې ګوډۍ او ګوښي ځان سره راوړم چې هغې مې راته وکړي کېله خورې سره دی ته څه کوې چې زما کور ته ځې وشه ما لا پړونی راوړه لالا زه کور ته ځم ولې وایي لالا د دنیا سامان یې راوړې بله ته په فرش ښکاشي بجلی ځي او چرګونه مې مفیدي یا روټۍ ماښام نه مې روټۍ نه روټۍ به زه د خپل پلو راواله په خپل کور کې وخورم شا پلو راواله شابه هسې به مې خورې پاتې شوې به یې نه پاتې کېږم بیا به راشم دا چې ځان له ونه کړو ګڼو هم درځو ښه راځئ درځو څه چې ورسره نه شي ویله زه چې ځو موږ په کراره کښېنه تم په ډنګریانې نو چې خورې په ډنګریانو روټۍ په ډنګریانې خبره وړم ټلیفون به راته وکړم بیا به راشي به دې ښکاري زه به ځم خیر دی که کښېنه خوشي ښکاري ما به نه جادو وارې وکړم راځه چې ځو راځه زه ورځم دې خوا کېنه لاړم سلام علیکم ورته پسې بند کړم زی الله مبارک باندې مل شي پوره ټینټ شروع وړه ویم سره ځان تیار وه بس زه خو تیار یم دا ماښام د باندې وکې وکړې لاړ شو بابا اوس مې چل زده کړو چې په دې شولنګ کې واوړې نو بس بال مولک دی کجو دې کجو کجو نو کجو دې کنه ولې څه چې مې چې دې کجو ته چې کجو نه مې کولې پوښ دې کېږي دا ته چې شیطانو څه شو بابا دا مه کوه زما د پلان نوم مه ګورې پاودش کې اخلې ښه سمه ده یو شیطانو دی او تیز وي کدوی نو څه چلو چې به ټول کدوان نو ځان راټول شوي دی نو یو به پکې که نه ستا پکې شکال دی نو څه شو بلال دې څه شو نو چلته بدلې که نه ګوپي ګله دا ته دې لکه شی چې زما پلان پسې خبرې کوې پلان دې څه شو هغه انجینر صاحب پیسې راکړي دي ستا د واده لپاره ګوپي ګله زه وایم چې په دې ګوتو کې د نشه وباسم ګلې ولې ما ته به د واده ماته خبرې نه کې ګوره پلان راته وښیه چې پیسې ولې ورکړم انجینر صاحب راکړي دي ویمه دوپي جلو والله کې دلته وښیم او د واده نه مې توبه ده توبه خبره واوره که نه رشا چې بڼه ہے رشا چې کدوی زه زما چې یاره هغه سنې مې د نوې مړانې شمال دا پلار چې پیسې وله ورکړمه یو خو زمانه خو ته زمانه مخکې منډې وی خو دې شمشتو سره به ګورم خو دې شمشتونه خو ما نه سوپ وخوړل نه مې سپرین وخوړل خو نن به دې خامخا روټۍ خورمه زما سوپ راوړي والله سم خوند یې وکړو که نه کینه وایي ستړي مه شي الله دې جنتي نصیب وایي که نه څنګه دې راپېښه وکړه څه شي نیک پوره څلورمه ورځ زما والله که خوړي شومپلکه بوتل خو راسره د ځان نه غټ پروت دی بوتله بوتل نه یم شمشتي یم ما نه پته ده چې شمشتي یم راځه چې زمانې زه نن روټۍ وخورم راځه یاره چې دا ښه خبره وکړي که نه بس مړې راځه
ګوپې ګله جی جی که واده دې راله وکړو داسې ګاډې به درله والم چې مزې به کوې مزې نه مزه راځي جی نه سره راځي دا راته وایه مشر کدو چې ستا هغه مدر څنګه ده مدر وای شلی چې ما خوله خوښه وه ښه ماشاءالله به دا ګپ نه لګېږولې مدل به نه کېده مدل لا شه ته ویل مور درته یادوم مور نو ته چې وایې که نه چې مول دې څنګه ده شلی تا ته ولې پته نشته دی که نه زما مول دې الله وبخي او اوس په دې دنیا کې نشته دی مړه شوې ده او نو څومره ښه ښځه وه سور یار ستا زړه بد کو زړه مې دې خفه کو معافي غواړم خو دا راته وایه چې ستا هغه فادر یعنې کې پلار دې څنګه دی دادا مې یادې او او دادا خو مې ښه دی که نه د خیله چله کول کې دی کول کې لږ ورسره ما مېله وکړه که نه ډېر مې یادېږي لهجه چې دې وله پوه چې هغه داجي ډېر ښه چلی دی ښه زه ورته ګوله د مینې نه دادا ویم لهجه وایي ما پاچوه چاریدلې خو نه یم خو مې خوب کته ای قسمته دادا مې اوږده دی په لاپاشلو کې لږ تیب نه دا څنګه چې د غریب خوبونه کوي په بار ملکونو کې خو خلک خوبونه نه کوي روزګار کوي کاروبار کوي پیسې ګټي ډالر دلته ټول تیار خوالي دي په تیاره خوري زموږ دادا لاپاشو به بس او چې خبرې ورسره وکړو که نه دادا په خوب کجو یارولم کجو بیا نو دادا د غلبې پورې خوبونه مه کوه که نه غلبې پورې خوبونه مه کوه ټوله شپه خو تاسو فدایي وکړم مې څوک نه تپي دا څنګه ځان پلانیستی دی دادا بیا پلانیستی دی وګوره څوک مې دله راوستې څوک یې که انګریزه چې زموږ دې کور ته بې تپوسه راځي نو کاکاجي نو انګریز نه یم د ګوپې ګل خوری یم سني یم سني دا د کوم بلا نوم دی که دنیا پته نه لګي دادا دا به بې تپوسه بلا ده یعنې که د هغه خو یو خورایي وو داسې په ورکوټوالي باندې نیا ځان سره بوتلي وو ولید ته ورته دی که نه دادا د هغه خو څه بلې نامه وه که نه سر خوړلي سلسمګل سلسمګل نو کاکاجي اوس په ولایت کې زما نوم بدل شوی دی لکه شرشمي یې نه سني یم سني بس راځه کښېنه راځه کښېنه دلته راځه کښېنه ګډ چلی ځان دې زلمونه دې دلته کښېنه دادي اوچت مې دادي وای دادي وای بالا واپس ول چلنو ټکې شرشمي ځان دې چلمولی دی نو یار شرشمي میلمه شلی کښېنه خدای دې تبانې که کجوګیا غرق شي دادا کجوګیا تاسو خو یې کاکاجي او زه ښې ما ته څنګه شرشميه نو کاکاجي نو شرشمې سني همدغې سني دا راته ووایه که نه چې ګوپیګي څنګه و ګوپي ګله ډېرې خرابې نامې دي کاکاجي څنګه نامې دي ولې خرابې نامې هغه انجینر هغه کنجوس سره نوکري کوي ټیک ده ټیک چې په چا باندې خواږه کول نشي څکلی تاسو به ډېرې ښې نامې وینئ ته اوس وګوره ته داسې کار وکړه که نه چې په منډه لاړ شه بیا او د ملګري د کریلو جوس بدګه دې وټکرې دي کاکاجي ډېرې دې ترخې وي خولې مې ماته کړه د ښځې نوم مې واغېست د ښځې نوم مې واغېست
دا نو جان دي ځلمونه مشل چلې او زما د مول نامې اخلي شملې ولا وړه شملې ولا وړه په ورځلې شملې ولا وړه پاته او هغه ماستری کنه او د څه د سکیه او مغه او چر وړه ګو دا لا شي دي ګو لا شي دا چې وایي کولا ولا وړه کولا دا چې کولا خاطر څه د خالي شملې به ولا لاوله غار کې لا خو تکیره تاخل کوړې دې چاته دي شملو سره به ګوله خوري دا چې شملیسکي هغه شملیسکي کنه او شملیسکي کنه څه کار دی کنه چې ځاته ورشه هغه چې کدوګي نه دي هغه شملې جوړي ته ورسره ګوله یو بورې وروړه ځه خدای پاک نو دا لاسه کېږي یا الله نو ویم د جامو هغه نمونه م نشته تا نه خو بربند دی خدای تباه لکه د کچه خوبم راپاڅولم د کچه خوبه تا خوا په لولش ماما ایشکلیم مو نه خوړو ایشکلیم مې د باندې په دې ونه خوړو چې ستا مړۍ خرابه وه او هغه یخو قلمونه هغه ایشکلیم به دې امانه نه خوړو سوپ خو به دې امانه خوړلو سوک نو زه تا له څنګه سوک درکړم سوپ یادومه سوک نه یادومه ما ته سوپ هم نه پېژنې داسې سوپ دا خو زه نه پېژنم دې نه پېژنې که نه تا سره وخت تېروله هسې ځان له کار کتلي زه نه ناله وه وله که نه په دې معمولي خبرو باندې مه خفه کېږه مړې What? No, Kakaji. No tension. No tension. Raja Zibo to here is a day. Zero legama. Ah. Sama yaar dekha na. Oye, zacho chabara studio kana. Alta bum bhoja ma khasri sara bum milau ko mara. Aur direct pe khiri baru lige star liya tha. خانو د پټینکونو کې سکاري ته نه ټینکو دا لاسه راوړي مطلب به دا چې ټینشن مالا فکر مکو not فکر همدغه راځي چې ورځو راځي د نټونو کارخانې ته او نو یا ترازه یو وخت کې دا پاسه کدو خاله راځه کدو ګل راځه سړیا ولا دا چیپس چې واسه ما خیال ساتي نو زه نه یم چې تا ته دا کور پرېږدم دا راته ووایه چې هغه څلورمه ښځه دې څوک ده بیا د ښځو خبرې کوي هغه دغه د تا دا کور پرېږدم او دې ځل بیا زه پرېږدم نو تپوس به درنه نه کومه چې چپ ګاونډ کره ښې به دې له لاړه شمه نو ښځه رانه همدا تپوسونه کوي چې خاوند دې دا دویمه ښځه کوم ځای کړې ده خو بله پکې راته لاوي چې دا درېیمه ښځه یې کوم ځای کړې ده خو بله پکې راته لاوي دا ګل لالا ښځه نه ده یا ښځې یا ګل بانو دا څلورمه ښځه یې کوم ځای کړې ده نو ما له پرې غوسه نه راځي یا ښځې درېیمه او څلورمه کمه ده تا ته خو پته چې زما دغه پنشن دی زه ربې کوم او په دې خبرو خو زه ځان نه زړه ښه کوم دې خلکو داسې ویم او زما پنشن پسې چې تا له پکې یو جوړه راوړم اجازت دی لاړم خدای دې بیخه دې چپ مالت وباسي اسم یې وته لمسیه وا شلتالو نه خو ته ښکاري او نه د هغه ستا زوی کدو ښکاري انجینیر ماما زه به څه ښکاره شم په سیزن راځم که نه شلتالو یم او پاتې شو کدو نو بس کدو خو ما ګوره که نه چې تا ووایه کې باویزان دي او همدا راته ووایه که نه انجینیر صاحب چې ګوپي څه کوو یاره دا هم زه حیران یم چې ګوپي ورک دی او څه پته یې نه لګي چې په کومه لاړو نو بیا به دې څه پسې لېږلي که نه هغو ستا کارونه کم یو د بیبي کارونه ډېر او سهار ځي او ماښام راځي ښه دا وایه که نه شلتالو چې سچی میندې څکلي دي او که نه یاره ما ته د پته د شلتالو چې ته ډېر ښه سړی د کوره به دې هر څه څکلي و موړ به راغلی چې کوم دی چې څکلي مې ده ولې زما کریله ژوندی نه څه کریله خو پخوا مړه شوې ده ما وې چې به انجینر صاحب سره اوس کومه او ستا په نظري کې خو هسې مې ورنه بدېږي زم چې به جان داداجي کار اوس کومه سلام په مخه مې ښه په مخه مې ښه دا عجیبه خلک دي په لیوانو سر کوم داسې ځای ته دې لېږمه چې ټول عمر به مزې کې په کاډونو کې دې څه جوړه ده هېڅ هم نه همدغه یو کچه کور کې اوسېږي مزې پکې مزې ویله ګډوس باره
مړه ټول عمر دې ډوزي وویشتې خدای راستي کوم چا د باندې تر اوسه پورې یقین کړی هر وخت دې برېتو له بس څوکې ویشتي چې کار دی دا همداسې مل ترېږمه چې هلته ته ډوزي مولې که نه خلک به پرې ګورې ته رښتیا یقین کوي زه واړه ګوتې به دې غوړو کې ډالرې به دې نه ټیم شیپ کړي مونږ به بیا لږ چرکه ومرده زه ماما بیا خو راله زر څه چل وکړه که نه بس لېږم دې ټینشن ماله دا کوزه راله جوړه که چې لاړ شومه زه نه وې ځه هغه څه ورته ویلو موله نو نه راځي خو بس پوه به شې ډوزو پوهېږي او په بل څه نه پوهېږي په تاسو داسې کار وکړئ تاسو دواړه ځئ نور کسټمر راغی شابه یار ته چې کوه چې مې په هوټل کې سکي داسې هوټل خو نه دی پاسې زه ماما ناجیه ده کېنو بغل شملې به دې راباندې څکلې وې شملې به چېرته په ګاڼۍ کې اوس کې ځه شابه راځه راځه شملې به دې راباندې څکلې وي السلام وعلیکم علیکم السلام. hello mister hello how are you څنګه یې همدلته یو همدلته یو ستړی مه شې ستړی مه شې. sit down کینه داسې کدو شی دی. مستر کدو کینه دا زما زوی دی جی کدو بالکل لیله ورسره جوړېږي دا او کاکاجي په وګوره ته مه کینه هغلته کینه دلته به کښېنم ځه ښه په مخه دې ښه دادا او د ناستې چلم نه دل کدو مستر دا کدو ګل دی بالکل دی دا د دې کاکاجي زوی دی ټیک شو او زما د بچپن د ورکوټوالي ملګری دی دا چېرته بار ښځې ته ولېږه که نه څه ته ولېږه شاید وویلې نو داسې و ګرانه خبره خو نه ده وویلېږم منی څونه خرچه راځي دې باندې ماله به د پیسو ټینشن ماله سړیا بس ته لږه ځمکه دا به خرڅه کړي دا به ټوله ځمکې ده مطلب بس دا یو 15 کیلي به ده په چې دې نه ځان خلاص کړي د ځمکې نه نو بیا به داسې ځمکې په جروبونو ځمکې به ووایي مستر نو ټینشن د ځمکې نه داسې وکړه چې خلاص شو که زه تر زره دې خلاص کړم نو موږ له اوس اجازه کې لاړ شو نو چې هم څکلې ځمکه به خرڅول یاره غواړي تاسو داسې کار وکړئ ځئ کاکاجي او پالې وي یعنې کې راځي راپسې نو پال به کوم ځای ګورو موږ خو پالون والا نه یې لیدلی پال په هغه پراپرټي ډیلر والا باندې وګورو چې دې ځمکې نه دې خلاص کړو پالون خو سم ته یې ښکاري په دې باندې پال وګوره که دې بار ورته لیکلي دي کوزو والا دی راځه کاکاجي کوزو والا دی بیا دا د کوم ځای له اول نوم دی دا جوړ کړي. کوزینا بیزی تاسو راپسې ویزې ځي راځو ځو که نه چلته سي دا جی په مخه دې ښه ماما په مخه دې ښه راځه کدو راپاته کدو خبر شي دا کوم ځای دی ونی زمانه لکه دا څه ټنګ ټنګ دي جوړ کړي ولې اقصانیات جل شوي دي دا دې مې راباندې پېرزولی شي څه اما یارانو واده مې دی واده او دزماره ته خو به 2 شپې مخکې راځې وای واده لا خو به بلکل دغه تماشه به درولم خو درته یو خبره کوم هغه سیدرحمان ماما نه دی هغه راته ووایي چې د واده ډېر نقصانونه دي پی به م راوړې چیني به م راوړې اوړه به م راوړې او بیا به ښځې له چیم پخې نو یاره احسانیه زما خو د واده نه توبه ده او نور ستا خوښه نه که تی کې او که نه کې خو به نقصان یې ډېر دی نقصانده شی دی احسانیه ډوزمان رښتیا وایي او احسانیه سیدرحمان ماما بله خبره م راته وکړه وایي نیډه پی به م مله راوړې او ډاکټر له به م بوځې او چې د شپې په ژړا شي لا به د خوبه راپاڅي او بچي به کله ارې مړه زما خو د واده نه توبه ده وایم ډوزماره دا ښه ده چې راته دوی ویله ما ته خو دا پته نه وه زه وایم نن ځمه چې بیبي ته مې ووایم چې زما د واده نه توبه ده توبه هلو ها پیسې والا خو ښه جوړې والا اورې ښه سوټونه والا د پیسو غم مه کوه ښه پوه شوې که نه انجینیره ما ته څه پته وه چې ته ما سره دومره مینه کوې ښیښې راله ماله هغه د 2 روپو راله واله وریجې مې له ښکلې جوړې راله واله هم ستا خبره مې په فون باندې کوله چې جوړې درله والم او ښه جوړې او یو 100 جوړې درله والم انجینیره ته څومره ښې او څومره مینه ما سره کوې زه ځمه چې تا له چای پخه کړمه او په خالصو پایو کې ښه ته کښېنه ارمان دې مشه که یوه لوپټه م رانه پسه کړي
دا خو هر څه خو زه خپل نامې دپاره کوم چرګان به خو چرګانو او غوښه یې درې غوښه یې مروړې ده بابا کې به واحد شو کړی ها داسې کار وکړه ما خو پټ کړه کنه ما لالا ما ته څوک ګوري ما پټ کا ماړي راځه راځه لالا وګوره زه به ګوتې کې راشم ګرام او سمه ډېره به راشم چې کور کې مو خورم په ماڼه خېټه ما پټ کړه ته وایم ما پټ کا ګوتې کې به وروړي ما کې ځه یالا خو راځه لالا ګوتې دې راغستلې کنه تاسو ته راغستې Gorda! خیر علی بخیر على كل سنة على كل خیمه د بکری سره کټر خو دی او میزان ټول کله کټ په میکاران میزان خلا هو واقع على سنة على ما يجي روتين بالتو كله شکر دی ډیره خوشاله ما ها الله دې هر خزله داسې خاول ورکړي الله چې مال راکړي بالکل خدای داسې یو خزم مال راکړو وې پاګول دا چرګانو نړۍ وخت چې خوړل سم خسته شي او سم غټه شي کاش چې دا ما خوړلې وي بسته بسته دا نظر مې نکي تا هر څه دی د لالا کمال دی لالا من خدای لري ودارا ته چې څه شو اخوري هغه راتلو پورې یو چر رول چې مو دا خور وی وکړو گیته پکې لا ګوره هغه هر څه مونږ بېګازم کړي دي نو خېټه کې چې نه لګولې دي څه د شمار په یو نیم کسان او ټول ارزم خلاص کړ دا رور د تنه دي دا خور د تنه دي دا یاره خور ډیر د لغه په شوخه وای خوري ته خو سم زناورې مونږ کړه خو چې راغې مونږ چې د زړه غوښه راته کړي دی خو ته مونږ ته د ګډ غوښه نه یږدي ها څنګه جوړې تکړه اكو ګډېرا مې څنګه خې څنګه کوي چې یا وراواله په دوخره کنه ویم چپ کینا نو دا څنګه ته مو کته اگر چې بیګا خورلې دي وسم نشتا کوم کې چې سو کو بیګا دي ازم کړی دي دا داسې کار کوم چې زما دا د خمريدار کبان او چرګ له وړل سو کړي چې په تاسو باندې لالا زنده باد لالا زنده باد لالا زنده باد زما په خبره باندې پېښ وکړه وایم شل تعلق کاکا ها واو ستاله دوی وادي کنه ها واو نو داسې تماشه بدله پکې وکم کنه یاره زما دې په دې خپل بریتو قسمی او چې داسې تماشه به چا کړی ته ماته دا بریت نه بوخیا دا یو خو ویزان دی بل چې دا ولي نو دا خو جی په دالن سبا ستل یاره بریتو ماما یو خبره ته کوم چې کله زما دا کدوګل وادي کنه نو بس ته به خیر راځي ته کساب می خلالول شي او شر تعلق کاکا بل غزار را نه کی خاصه دسه کار دی کنه راځه راځه چې تاسو ډیرې ته لړ چې تاسو کارو پیاله کې اوسو شل تعلق کاکا ها ها زما خو مورم کور نشته او کور کې څوک هم نشته او دسه خو نشي ویل چې خدای دې نشکی راځه مړه سید رحمان ماموجه کې به زبانې دوست کوم راځه او بس هغه خلک ورا خوري خپکه ما اوس ته ماغه کور دی ګوره لالا مخکې خو ما تا نه سما جیدات پیسه نه راغوستې او نه بیا غواړم خو د هغه په عمر کې او زما په عمر کې د ځمکې او د اسمان فرق دی په سیند باندې له وکړو ما هغه بوډاله باندې له ورکولم تا دې سوې خوري لالاش ډېر مې بلا ده زه بېله شومه زه خپله غلطي منم نه لالا په سیند مې له وکړه خو هغه کور ته نه ځم خوري زه لالچي او خود غرض انسان یم زما په سترګو باندې هغه وخت پټې وي خوري اوس ته هماغه کور دی راځه چې ځو نه ځم راځه به نه وایم کدوګیا او دادو وایم نه به د غرمې روټۍ خوري نه به هلته د شپې روټۍ خوري په اوبو باندې به وخت تېری دا کوم پټیم خرڅ کړو که نه چې دا را واپس کړو که خیري کدوګیا او زلزله وه نه کاکا جي زلزله نه ده
تا تیار یې که نه او تیار دی د فلایټ ټایم دی د فلایټ چپ که نو زما پلار کوم دی خو مړ دی خدای دې او نو کاکا جي ها پلار نه فلایټ جاز ټایم دی ښه د جاز ټیم دی دا تیار دی مونږ خو تیار دی سیرې باندې څه کوي کاکا جي دا خو کاکا سندري کا دا خو کله انګریزانو مو سره نو بچې زړه خو به دې خود کېږي چې پټې یې خرڅ کړي دي او ما خو دلته نه ویلې چې ته پټې خرڅ کوه ما بالو لېږه پیسې پکې نشته پیسې پکې نشته پیسې پکې نشته دی مونږ چې له 9 روپۍ ډالر کم نه لګي کاکا جي الټا چولې دی الټا مې الټا دی او کشي دی زما خپل واسکټ دی تا پکې څه کار او دی مسکر کدو دا څه کا انګریزانو مو تر رواني دي دا خلک په پسې خنداګانې کوي انګریزي چې نه کوي په پسې خاندي وای دا باچا ورته غاړې ته واچوه چې پر ځي کېنه زه بیا چې دا باچا ورته غاړې کې واچوه راځه چې کاکا جي په مخه دې ښه پته واله کوه کاکا جي دادا جدل لالم د پاپا کېږي او په نصیب کې مې پیسې نشته ګولې واپس راځم کدو اره خبره کوه خو دا پیسو د دې خبره به پټه نو ته ولې جاري غټ تندی مله نو زما خو د دادا او د پوچې خپلو کې خبره ده زه د زړه ډېر کمزوری یم معلوم کړه نو زه بس کدو مزه کدو دادا جدل لالم د پاپا کېږي په مخه مې ښه وای کدونو وای کدو تا خو ما ته ویلي ده چې تا به زه په عرب ته بوځم او کپړې به م رالالم او پیزار به م رالالم او میک اپ به م رالالم تا خو نه ماله میک اپ واغوستو نه پیزار او نه کپړې هر څه به درلالم جامې به م درله لس جوړې د 10,000 روپو والم پیزار به م درله والم او هر څه به درلالم فارغ ته به دې م بوځم باغ ناران ته به دې بوځم هر ځای ته به دې بوځم رښتیا او رښتیا دي وای ته پستر ګورون شي ولې دا زه نیمه او نه ولې دې نه به یوازې ولې اخلي ماله به هم اخلي او چې دې له په 10,000 اخلي ماله به په 6,000 جوړه اخلي وړې غلې کېنه دا ستا عمر نه وي د کپړو اغوستو غلې کېنه مکارې په دې خپل ځوانۍ او دا نه ځان ورک کړي مکار زما د 10 کالو کور دی تا په دې خپلې ځانې ډېرې وسې کړي دي بوډۍ راکو ډېرې وسې او ډېر پیزارونه دې زاړه کړل دا به راباندې مړ کړي زما خاوند له سپېړې مړ کړو ښه غلې کېنه دا یوازې ستا خاوند نه دی په ظالمانو زه خو دې په والو مړ کړم زه خو تا له به م یو د 1000 روپو جوړه والم ولې زه تا ته 100 روپو ښځه ښکارم چې دې پیشو له 10,000 روپو جامې اخلي او ما له په 100 روپۍ اخلي بوډۍ غلې کېنه ښه کېنه پیشو په خبره خو دا روپۍ کېنه مګي غلې کېنه انجینر صاحب پایراله ماته کړه پایراله ماته کړه پایراله ماته کړه ګروپي ستا د لاسه زما کور روان شو له 10 کالو کور تا زما روان کړ دومره مې راوستې او خوارې زارې مې راسره وکړې لکه زما خوارې زارې دې ټولې په ځینې وکړې خپله کور دې ځای کړه زه لالچ والی ومه زه څوک یمه چې یو بلې نه خبر کوم هغه د ګوټي ګل خور نه ده هغه خو انجینر صاحب له ورکا ګوټي ګل خور خو پته نه ته ورکا انجینر صاحب له ورکا وای ما ډېر خوش وو مله خو زه دغه نه خلاص شوم زه به ځان ته چې تبره خسته جینۍ وګورم راځه چې ځو عبدالرحمانه خدای خو دې زما په شان ته کا خدای خو دې زما په شان ته کا
زه خو دې د دوو ښځو د لاسه د دوو ټکو کړم خیمه کارو زاري د دوو ښځو خاوند وایي خدا وایي انجینر صاحب ولې څه فریادونه کې وای دې شروع کړي ستا د لاسه خو دلته رالم که نه ولې زما د لاسه تا راته وې چې دم واده وکړه د خدای مسلمان دا ما درې نه دي کړي تا درې نه دي کړې تا یوه کړې ده خو ما ته دې وې خو زه دې په غم واړولم په غم واوړې اوس ما ته خیر دی زه مو وخې ته مې وایم چې بېګا یې به سم ساړه کماو یا سید رحمانه صد رحمانه زه د هغې د زور نه یم زمادو د خیر سره شازیه تیاره شوه شازیه لورې ځان ګورګندانه کې ښه خورځې یا خورځې وایي دا ښه ماماجي رالو ماماجي په خیر رالې ستا په لاس کې ډانګورې ماماجي دا دې سره وړه دا بس څه سودا وکړه نو بس راوړم راځه راځه کښېنه ماماجي ستا په لاس کې ډانګورې بس دا خو کله کله پېښه شي راته دا ولې دا څنګه یا خورځې ویم درته که نه خو لږ ساه اخیستو ته خو مې پرېږده که نه ستا اخیستو ته به دې پرېږدم ماماجي دا راته ووایه چې چیپړه مامي مې څنګه وه او رښتیا هغه ناوې څنګه وه ها وایي خورځې د هغې نوم به راته نه هلې هغه دواړې بلاګانې وې دواړې دا ناوې خو د هغې نه هم غټه بلا وه د خپې رامانې ماته کړې وایي ماماجي الله خو دې دواړو له چا راغلي راوستي دي چې زما په خوږ ماماجي باندې په ګران ماماجي باندې مې خپې ماتې کړي شه ماماجي په دې کې ډاډه سره وړه بس دې کې مې خورځې ستا له څه خشکه میوه پسته او بادام او کورني ګلونه رښتیا ما زه په خپله خورځې له به ورغلم په کار مې تېرېږي ای ماماجي الله خو دې دواړو ښځو ژوند تعالی درکړي چې ترې بېغمه شي او زه خو وایم که نه چې د هغې مې پوه دا څه سودا مې ختمه شوي دي که نه خو د هغې دلته کېوځه او چې ختمه شي که نه بیا به لاړ شي ټیک شوه ځه ته سم له اوسه راځه لورې راځه کمرې ته راځه داسې مې هغه ډوډۍ ماشومه یاده شوې ده ویم چې لاړه شم او تپوس یې وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې وایه خورې خیر دی خیر چېرته دی زه ستا نه یو تپوس کوم تا دا ماشومه خو داسې بوډا سړي له ورکړه نو مخکې به دې ویلي وو که نه ای لکه نو د جیداد ګوتې به هم درته لګولې وه خو داسې بوډا له به دې نه ورکوله دا خو دې ورسره ډېر زیاتې او ظلم وکړو سپور زه پېژه شم زه د هغه چې راغښتی وم ډېر بد دی نو څه څه وکړم ته څه وکړې تا خو د هغې ماشومې زندګي تباه کړه د جیداد دپاره اوس یې سم نشي کېدی نو زه به دې معافي وغواړم لاړ به شم ورپسې نه پوهېدم په هغه وخت کې دا لالچ مې نه کوم نو څومره به خو خدای دې پرېږده له ځمکې وباسي چې خویندې زړې شي او دا خلک چې کدی له ځمکه پسې نه دي کې او خویندې زړې کړي بس ګناه رانه شوې ده ډېر ګناهګار یم خورې چا چې لالچ کړی دی که نه هغه ټول عمر تباه دی هغه ټول عمر سر خوړلی دی ګوره وروره د جیداد دپاره د موږ خویندې په کور زړې کړو تا راله هېڅ نه راکول خو الله غفورالرحیم راله ډېر شته راکړل جیداد مې هم شته کورونه مې هم شته ځمکې مې هم شته مال دولت مې هم شته د خاوند جیداد زما جیداد دی خو تا له داسې نه وکول تا ډېر غټ لالچ او بیا د خویندو تور سرو د خویندو تور سرو نور څه یې دغه د خپلو خویندو نرونه دوا والي نو چې د خویندو د مور او پلار نه دوا والي نو ټول عمر په دوا رنګي خو ته ډېر لالچي انسان یې ډېر لالچي انسان بس یې ښځې معاف یې کړه او شا خورې معاف یې کړه او دا چې دا دی دا به تاسو پسې کوم او یو چې ځمکه به مدرسې پسې لیکم معاف
خوړلو خو راسره پوه ډېره شوه دا د شاګرد کې هغه چل سود شو که نه او چای دې ورسره پخې کړې او ماماجي چرګم سور شو او چای هم ورسره پخه ده تر وړم ده شاګرد ولې ته لاړه شه بهر لوبې کوه ها ها ماماجي شاګرد څه شوه هغه پردې بهر لوبه لوبې خورجې دا نیم چرخ نور هم راوړه ته ما دوکه کې وا ماماجي ستا سر کې یوازې جنډه نه ده ولاړه د شاهي پلار را روان دی یو پتون مې هغې لم کېښودو خورجې دا کورني غوړي دې خوړو او پسته او بادام دې خوړو هغه وخت خوشحاله وي اوس رغمانې تنګه شوې ماماجي تنګ در باندې نه یو زما خاوند په خپله په پټۍ کې مزدور کاره سړی دی او تا له روزانه چرګان نشم پخولی ښه ما ته پته یې خورجې اورې نن سبا زمانه د پیسو ده که پیسې در سره وي نو خپلو څه چې د پردو به هم ښه کړو زه درنه لاړمه سبوشي کوزو والا خدای تعالی دلته هم نه خلاصېږو دلته هم راپسې رالې په مخه دې ښه په مخه دې ښه څه چل دی تا د چا د دې واده وینا کړې وه ولې د چا واده دي دلته ولې څه کې مړي له راغلې نه زه خپلو پیسو پسې راغلی ما کوزې والا هغه زما زوی چې بار مولخ ته لېږلی نو ولې زه مېلمه یم که نه مه کوه دا ناستې وه صبح شو خدای به خیر کړي ها ته راځه خو کینو ګپ لا وکړه کینو راځه که نه خدای به خیر کړي یار کوزو والا ګورې خدای به خیر کړي دا واده دی دی خو کړی وشي لکه کړی وشي یار واده دې مبارک شه واده دې مبارک شه واده دې مبارک شه کښېنه څنګه بره کښېنه خبر چې د کاروبار سره بره کښېنه څنګه واده دې واده دی که نه کور یې ده چې غاړه کې سیره پرته ده ته لا ته وایم به د کوزو پیسې دي نو ښه نو زما د کوزو څنګه چلو باره دا نه دی زه سیدرحمان ماما دوکه کړی چې ما پټې چاته خرڅولو او کاته دې راله خرابه کړه انصار ماما کوم ځای کې نثار ماما سره دې ملاو دي چې کله ته به روټۍ مو کړو روټۍ او کور ته به م د لیټ برابر کړم شاپر کې به م درته ګوتې خو مې روړې ده خپله زه به دوسې مر وباسم دا جیبونو ځای کې دی ستاسو د واده نه خو نوم خبر دا واده سره ملاو شه زه چې ځو واده دې دي واده دي واده دي خدای که نه نو څه کې واده دي که نه وای مال یو بل چرنی شاپور کې راله بل کېره بل هلته د باندې روټۍ خورم ته خو راکوشه که نه ته صبر وکړه یار روټۍ سره خو به ګورو دماغه پیسې پیسو څنګه پیسو یار هغه زما زوی چې په کوزه کې دی ښه نو بیا په مخه دې ښه زه له سره لاړ شم داسې نه ځي په مخه دې ښه په مخه دې ښه الله خدای ته وګوره راځه بس که نه واده نه دی څه راکوشه ما جنګ خو مه کوه قرضدارې مې ګورې نه نه دې شرمو نه دې شرمو ته خدای شرمولي سلام علیکم
ترکان خو چېرته رسولو خواږه هم جوړ دي ټول خواږه دي دا پکې پرېښوده څه پرېښه پکې راته ته وایي ویډیو ډېر ښه پخوي دا راوستې ده کوم ځای تا نه لګي چې دا زموږ د قسمته ده څنګه راوړو خوره که نه ته خوره بس دی یاره خوره یو روټۍ کې دا د نیمه پرېښوده خوره نشم خوړی بس زر زر بس اړین یخته کې نه ما خوړی په مخه دې ښه په مخه دې ښه خبرې ورسره مه کوه چې بس زر زر وکړي چې دې سړي مسالې راغلي هلکه لسمه مجمع دی دا بس دی نور مېلمانه را روان دي خدای مسلمانه مخکې دې کړي چې ګورو ته پاسوي بندر کا هو ویما ډېر خوند یې وکړو بیا به یې ضرور واده کړي چې بل دم راشم کوزو والا بیا ټول خلک یې تباه کړ د خلکو د پیسې وایي کوزو ته نه لېږي او وی دا مړه خوراک کې راباندې او ښکلې وکړو ښه بول شوې راضي وشو نه ځان سره به وړه مه کوې وړه به نه دلته د کار وشو کور غم مه کوه بدله زه درکړم یو بسې ښه راضي وشو بس او که په مخه دې ښه بس پاسه په مخه دې ښه پاسه نور خلک کوزو هغه پیسې څنګه چلي ښه نو پټې دې راباندې خرڅ کوی چې پیسونو ملالې ښه په مخه دې ښه او دا مېلمانه دي یو لرګي نشته کوداله موداله ته به چې د غاښونو کې وم بار پاتې ده بار وکړه صبر په دې کې دا پاتې کوو وګوره بیا به څو غار کې کوزو والی بس یار زه بس زه په مخه دې ښه زر زه وځه په مخه دې ښه زه راځه شابه یار وګوره بچه او د خیر سره غټه شي چې دې ځل به زه رانم ستا به سکول کې داخلوم ښه ده خیره ستا واو د همرانه په سکول کې داخله که بیا به بالکل کور کې یوازې شم ته خو اصل په میاشتو کور ته نه راځې ښځې چې موږ ځو هم ستا لپاره ځو او ستاسو لپاره مزدوري کوم چې تاسو له سره وړم او تاسو وخورئ اوس کوي بس که خواره دا دومره موده پس چې ته خپل کور ته رالې نو تا ماله راوړه څه دا کتل دی نه چې په یو لاس کې د بادام او بلکې غوزان زه مړه هغه څخه امریکان دې راوړه چې هغه هم د غورځولو هغه مې غوزار که یقین مې نه راځي چې تا لړه کړې وي وختي دې اوس هم د املوکو ګنده دي درالم ور مه ماتوه ساره څنګه خیر خو چې راغلی یاره هغه ورندار مې یو اته چرګان راوړو زما د دوکان نه اته چرګان او ما ویلې وروره چې دا پیسې راله راکړي زم سبا له منډۍ ته روان یم چې سودا راوړم نثار وروره څو پیسې کېږي 3200 روپۍ کېږي ها نثار وروره ته دوکان نه لاړ شه او زه دروړم خو ګوره خامخا چې راوړې دروړم دوکان ته به دروړم انیسارو چرګانو والا اته چرګان دې نه وروړي دي اخر رهن زدم چې اته چرګان دې وروړي څه لپاره دي ته مشر ماماجي مې راغلی پوره 15 ورځې دلته ډېرو نو څلور چرګان خو مې هغه له پاخه کړو او وی سترګې راوانې مه روباسه ستا خورزه راغلې وه یو چرګوټی مې هغې له پوخ کړو او وی دی راسه کې چې هغه ترور دې بیا راله په سبا باندې هغې له مې بیا یو چرګوټی پوخ کړو او یو چرګه ګرځېدله او خورزه دې راغلې وه نو راته وی مامي وی دا چرګوټی ګرځي وی دا به د خپلې لور له بوځم نو ما هغې له ورکړه نو دا راته وایي چې ما ستا عزت وساتلو که خپل او یو چرګوټی مونږ مور او لور ځان راوخوړله کله هم دې راباندې ښه خوراک ونه کړو په همدا دال ساګ راباندې دې خورې که نه خفه کېږه ما یم تاله نوم د چرګ غوښه ساتلې ده ښه کوم دې زر راوړه که نه وروړم بې صبره او ګوپي ګله ګوپي چېرته ورک شوه بیا د په سترګو نه وینم بس ګوپي ګل مو وایه ګوپي خان وایه ولې دا د کومه ده ګوپي خان شو زه خو ستا د ټول جایداد مالک یم ولې چې ما تا له خپله خور درکړې ده خور دا ظالمه ستا خور ده نه د تا زما خور ته ظالمه وي اورګه ورته اواز کومه انجینر صاحب مخکې له خو 3 زره راکولې اوس به پوره 10 زره تنخوا راکړې 10 زره زه چې په خور باندې یو سپیشل چای پخه کړم او اوس کړم
تشه وای ډوبه شوم یا سرور خانه دا ټول وخوړو د شادي لور نه بیا روپوټې پرې نه ښودو د کومه نه یې صابه چرګ وړی خو هغه نیم چرګ یم دوه پتونانو وای 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 هم تاړو بالکل نه خوني ما بل ځل څخه په شیر نو ثابت چرګ مې را پخ کړو یاد دې یو کهیرو نو د کومه نه د پلار د کوره دې وړي اے سرور خانه هم زما پلار وګور په بده نه یادې هم بدې کړې چې زه تاله در کړې ما هغه دې هېر شو چې مینتونه ودې ورته کول او زما پلار داسې یادې د ماما لورې چې ستا پلار یادوم که نه نو زما ماما دی ډېر په مینه یې یادوم سرور خانه ته څومره ښه یې که نه زه خو ویم جمع دی که نه او د ماشومانانو ویم جامې هم ګرمې نشته دی که مې 2000 روپۍ راکړه زه به ځان له او دې شادي له به خسته مزار ګرمې جامېګانې والو په دې ډېرۍ کې ته څومره ښه یې زه خو ځم چې تا له خسته مزار ګرمه پیالې چای پخې کړه راځه شادي به با سم دنګوله ورکړه که د وړه سړیه خو دنګ ولې دلته څه کې نو دلته څه کې نو دا واده دی چې راغوښتې به نو یوازې والله که په خبره پوهېږې ظالمه سړی ځانه جوړ که سړی نو سړی خو یم مېلمانه دي مېلمانه پېژنې نو په مخه یې ښه وي سړی نه یم د کدو پلار یم د کدو پلار یم د کدو سړی ولې نه یم د کدو پلاره تم کدو هغه زوی دې هم کدو دی ته خو والله که په نو غلط وي که نه زه شلتالو یم شلتالو ګله ټول که ستاسو دا نومونه د سړو دې داسې کار دی دا مېلمانه پرې چې دا سازونه سور کړي چې دا پروګرام شروع کړو داسې کار دی لږ په شان د سړیتوب کښېنه نو تا چې ماته وي چې ته واده له راشو نو ګډېږي به نو پرې چې ګډېږم که نه لا پروګرام شروع نو د ډنګ نه مخکې وردانګې میدان ښه ده نو بیا په مخه یې ښه مخه دې زماړه دی کیږي کله کله په خوږو سړی مړېږي کله کله ما ویل یار مرول نه دی خاطرنو پلیمو کې مې غړېږي کله کله او سترګې مې پټې کا شروع مې زل قدم دے او راشه یارا رسته دیدن راشه یارا رسته دیدن سترګې مې پټې کا شروع مې زل قدم دے سترګې مې پټې کا شروع مې زل قدم دے راشه یارا رسته دیدن راشه یارا رسته دیدن उसरान पाती द दुनिया पानी गुलशन दे उसरान पाती द दुनिया पानी गुलशन दे राशा रुसे दिलन दे राशा रुसे दिलन दे
خلک وایي چې دوه بنې په یو کور کې وخت نشي تېرولی ولې نه تېرېږي भाभी माँ माफ का تا غونډه ګناه زما د ورور وه زموږ د دواړو خویندو جایداد یې واخیستو او ځان پسې یې ولیکلو زه نه معافي غواړم ما مخکې معاف کړی او اوس دې معاف کوم واقعي ده ستا غلطي نه ده ټوله غلطي د پوپي ده زه خپله غلطي منمه چې ما دا غلطي کړې ده او لالچ مې کړی دی خورې ما دا فیصله وکړه چې د ما شپږ جریبه ځمکه ده دوه جریبه تا پسې ولیکم دوه به هغه مشر خوب پسې ولیکم جریب به تا پسې ولیکم او د یو جریب نه مدرسه جوړه کړم ما معاف کړئ ما معاف کړئ موږ معاف کړې رښتیا وایي پوپي موږ معاف کړې چې ستا د غلطۍ احساس وشو نو موږ معاف کړې ډېر ګناهګار یم که ما مخکې دا خویندې واده کړې وي ځمکې مې پسې لیکلې وي نو څونه بخو خپله یم واده ونه کړو او په دې عمر مې دې یم واده ما تاسو دواړه معاف کړئ موږ معاف کړې انجینر صاحب راغی دا ښځې ښځه چې په اخره کې خدای ښه کړه صبر دې وکړو په صبر کې خو د جریب پټې مالکه خو شوې که نه دا نه دې راکړې دا خو زما نه خپل واغسته څنګه مې چې دا خور ده هغه شیان مې ته م خورې هغه مشره یم زما خور ده وایم شکر دی چې خدای پاک هله درې خویندې راکړې درې او یو دا ورور یا خلکه ما وی چې د واده نه مې توبه ده خو یو نه درې ودونه وکړه